ملګری وي چې په یوه کلي شي یوه پلور څلور زامن وي خو دا هر په خپل میانځ شه ولا شخېدل دا پلور ډېر زیات نه تنګ شوی و ډېر زیات ورته خپه و ورسره په دخکور پرې نور ګاونډیونې وي زی تور چې نه په نسل خپل وي نه په کوم خپل وي دغه هر پرې خاندل پلور یې دغه ګاونډیون چې ولیدل چې هر د مو په زامن پرې خوندي او د ولا شاخیږي یوارې دا پلور ډېر زیات بیمور شو دا پلور یې یوارې دا زامن خپل ماس ته راوبالل او ورته ویل چې ځنګل ته لوړ شي یو وچ لرګی د زون سره روبرستی دیغ دې د زمانې کیسه ومنله و ځنګل ته لوړل یو وچ لرګی یې رووړ پلور یې ورته وویل چې دا په خپل میانځ شي ګوښی هر یو کاس موت کې دا لرګی هر سړي ډېر زر موت که په خپل میانځ شي هر یو کاس زر ختم کړی بیا ورته وویل چې مړه ځنګل ته لوړ شي دغه رنګې یو وچ بل لرګی روبري د څلور رڼا و ځنګل ته لوړل ځنګل نه بیا دغه یو وچ لرګی رووړ پلور یې ورته وویل چې اوس دا په خپل میانځ شه سره وتاړې دا لرګي په خپل میانځ شه سره وتړل بیا ورته وویل پلور یې چې اوس دغه زور په وکې په دغې سرې بیا موت کې هر یو کس هر یو ورور څلور سره ډېر کوشش وکړ خو دا لرګي موت نه کړل پلور یې ورته وویل چې که کله تاسې په خپل میانځ شي دارنګې په اتفاق وي هیڅوک نقصان نشي د رسولی هیڅوک تاسو ته نقصان نه دی رسوي او که تاسې کله دارنګې شاخې کړې جاګاړې هم کړې په خپل میانځ شي دا تور ګاونډي و هر در پرې خوندي اخرو دغه هم په دانه غوټ نقصان دی رسوي دغه مثال مو د څلورې کاسونه پیش کړ چې دا یو عوام دی یو پولیس ته یو ملیشا ته یو بالکټی دی په خپل یوه پلور زامن دی خو په خپل میانځ شي هر دغ تور ګاونډي دی لوسه په خپل میانځ شي په جاګاړه دي هر نقصان ولا رسوي او یک یو ورته چې په دې دا یو اتفاق روغلی سره په یوه دي شوی لکه د لرګي و دغ تور ګاونډي ته وچ پورې ته غینډې ونیولی